ډېر خلک دا سوال کوي دې دیني مدرسو څو کړل د دې خلکو سوچ د قرآن متعلق نشته دوی وایي ګنې چې کوم ځای نه کالج نه ډاکټر پیدا شي دا ډېر لوی کار دی کوم ځای نه انجینران جوړ شي دا ډېر لوی کار دی او د کومې ادارې نه د اقتصاد او د معیشت ماهرین جوړ شي دا ډېر لوی کار دی موږ انکار نه کوو ټیک ده بې د ډاکټر نه خو زموږ ژوند نه تېرېږي زه خو وایم هم چې یو بچی پکې ډاکټر هم کې بغیر د انجینر نه خو زموږ چې انجینر نه وی نو موږ دا سړکونه بنو پلونه بنو زه به بونیر ته پکه ما راتلم او بغیر د معاشي او د اقتصادي ماهرینو نه دا ملک نه چلېږي بې د سکول د استاد او د کالج د پرنسپل نه او د دې سرکاري عهدو والا نه دا ملک نه چلېږي د دې نه خو موږ انکار نه دی کړی موږ خو د قدر په نظر ګورو موږ چې څومره د دین د استاد قدر کوو داسې د سکول د استاد هم کوو او د خلکو ته مو وایو چې د دې سکول د استادانو چې ټول ټکي درته ښوونې دی نو د هغې قدر کوئ احترام عزت کوئ د دې سرکاري افسرانو هم قدر او عزت کوئ ستاسو ملک چلی په تنخۍ چلی خو بیا هم د ملک فایده ترې شته لیکن دغې ادارو چې دا څومره خلک پیدا کړی د الف نه 19 د 1 ګریډ نه او تر د 1922 ګریډ پورې او د غریب نه 1900 د مالدار د بچي پورې په خدای قسم درته خورم دا ټول راغون کا او دغه مدرسې ما محمد د قائمزیب مولوي صاحب د مدرسې دغه ماشوم بچی چې د قرآن حافظ جوړ شوی دی په خدای د الله په نزد د خپې د خورې دوړې تک نه رسېږي دا په دې وجه نه یم چې موږ ملایان دا په دې وجه نه یم چې د علماو چاپلوسي کوم دا خدای وایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه دا د خدای پیغمبر وایي او د خدای د پیغمبر خبره د خدای خبره الفاظ د حضور پاکي مفهوم داله اشراف امتی حملة القرآن واصحاب الله دا د خدای پیغمبر وایي دا الله فرمایلی چې څوک د الله د قرآن سره تعلق جوړ کړي او په زړه کې د خدای قرآن کښېږدي د هغه نه بهتر کم دی نو مدرسې څوک جوړ کړل نو تاسو به یو جواب ټول ورکوئ ذهن کې واچوئ دې مدرسو څو کړل یاره واقعي زه خو د قائمزیب مولوي صاحب مدرسې ته لاړم نه خو پکې ما د ګوپیانو ډېرې ولیدل نه مو پکې د ټیپرو بوجۍ ولیدل نه مو پکې د ماربلو کارخانه ولیده یو شی مې ولید چې په شلګونو هلکانو سپین پټکي په سر کړي ما وی دا څوک دي وی دا هغه دي چې د دې مدرسې نه فارغ دي دا څوک دي دا هغه دي چې د خدای قرآن یې زده کړی دی نو کومې مدرسې چې قرآن خوانان پیدا کړل په خدای د دې نه اوچته اداره په مخ د ځمکه بله نشته دا ښکلې عقیدې خو د ملایانو برکت دی د مدرسو برکت دا خشته اخلاق خو د دې مدرسو برکت دی دا موږ چې نن خور او لور او مور کې تمیز کوو دا خو د دې مدرسې برکت دی قسم دی چې دا موږ وایو دا پلار دی قدر یې کوه عزت کوه دا د دغه مدرسې برکت دی یعنې تاسو لاړ شئ په یورپ کې وګورئ